راضی نعمتونه د الله یو خدا دی یو داسې نعمتونه دي چې هغه مونږ او تاسو ته په نظر هم ناراضي ډیر نعمتونه د الله احسانات داسې دي چې هغه مونږ او تاسو ته په نظر هم ناراضي او چې هر ټیم انسان داسې وایي چې الله زستا د نعمتونو شکر ادا کوم الله خود شکر قابل نه یم او زما سترګې او زما لاسونه ستا د نعمتونو د شکر ادا کولو قابل خو نه دي الله ډیر احسانات دي حدیث مبارک کې راځي کہ یو سړی الله تبارک و تعالی ته آخرت کې وایي چې ما روزه نیولې وه ما ټوله ورځ الله تږې ګرځېدلی وم وی رب العالمین به ورته وایي چې ونروک من الماء البارد ماښام مې دله یخې اوبه نه وې درکړې تا که ټوله ورځ روژه ونیوله خو ماښام یخې اوبه دا څومره لوی احسان دا د الله څومره لوی انعام دی د دې وزن به اله معلوم شي حدیث مبارک کې راځي چې سهړی جهنم طرف ته قدر مخامخ شي او د جهنم گرمایش راشي ادې دا تب اوی نو دته به د اوبو قیمت معلوم شي چې د یخې اوبه د الله څومره لوی نعمت دی څومره لوی احسان دی داسې هر یو نعمت د الله ګورئ لکه سترګې د الله څومره لوی نعمت دی د دې تپوس د ړوند نه وکه د سترګو تپوس د ړوند نه وکه او د غوږونو تپوس د کوڼ نه وکه ړوند نه تپوس کوئ پړه دې څه ارمان دی هغه به وایي چې دا نظام مې ولیدلی دا دنیا مې ولیدلی یو پیره مې دا نظاره ولیدلی چې دا څنګه ده او څنګه حالات دي نو د سترګو د نعمت تپوس د ړوند نه وکه او د هغه چا نه وکه چې د چا سره د سترګو نعمت و اوس ترې نه الله اخیستی دی د هغه خواله ورشه او هغه سره کښېنه وایي سترګې څومره لوی نعمت دی دا فری الله مونږ له راکړي دي فری دې کې لینزونه لګېدلي فری او حدیث مبارک کې راځي که نه چې د چا نه الله تبارک و تعالی د سترګو نعمت والي خیال هم کړی مونږ بعضې وخت کې ړوند ته پیغور ورکوو یاره نه که ته الله پیژندلی ځکه یې درنه د سترګو نعمت اخیست که ستا سترګې روغې وې چې تا به لاسي چل کو ړوند ته دا پیغور مه ورکوه حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله الله پاک وی د بنده نه د سترګو نعمت والم سترګې ترېنه والم او دې صبر وکړي په دې نعمت چې الله را کړی و د الله نعمتو نو زما پې صبر دی وی رب العالمین وایي چې زه به دې ړوند ته د سترګو په بدله کې جنت ورکوم جنت ړوند نه الله سترګې علي د سترګو نظر علي خو الله ړوند ته وایي سودا د جنت ته سره کومه تاله به زه جنت در کومه نه که ړوند په دې نعمت اخیستلو صبر وکړي نو ړوند له الله د دې سترګو په بدله کې جنت تیار کړی جنت به ورکومه نو دی به ټول عمر پړندو سترګو صبر وکړي چې ماله الله په بدله کې جنت راکوي نو به هر صورت دا یو نعمت د الله چې دی دا ډیر قیمتي دی دا اله سړي ته پته ولګي چې کله دا بنده نه الله دا نعمت سلب کړي د خپو تپوس د شل نه وکه که نه او د لاسونو تپوس د بې لاسو نه وکه که نه چې هغه په خپو باندې ډوډۍ خوري د هغه نه لږ تپوس وکه د هغه نه تپوس وکه او ړوند نه تپوس وکه چې خلق وله لاس رالي او په کاسه کې ولږدي دا سالن دی او دا سالن دی په اظهار کې وله خپګ دي دا ستا په اظهار دی دا تپوس د هغه نه وکه نو ګورې روغ صحت دا د الله لوی نعمت دی د دې شکر ادا کوئ شکر هر ورځ حدیث مبارک کې راځي په تاسو باندې د هر اندام د هر جوړ صدقه پکار ده د هر جوړ صدقه ده
چې د هر پیون په بدله کې تاسو صدقه ورکوئ. بیا نبی علیہ السلام فرمایل وی صدقه دا ده چې سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله. څومره اسانه شوله دا چې تا د هر یو جوړ په بدله کې روپۍ م ورکوي نو څو روپۍ ترې نه رغېږي. نو نبی علیہ السلام وی سبحان الله وایه دا صدقه ده د یو جوړ. او بیا نبی علیہ السلام وفرمیل چې څوک د چاش منځ وکي نو دا هم د وجود د پیوندونو چې دا د هغې صدقه ده. ځکه سړی چې د چاش دا منځ کوي او منځ کوي هر منځ چې کوي نو هر جوړ پکې استعمال شي. ته 2 رکعته منځ وکړه د وجود هر پیون او هر جوړ به د استعمال شي. نو د ورځې یو 2 رکعته چاش منځ کوه چې دا زما د وجود صدقه ده چې الله دا پیوندونه چلی دا پیوندونه حرکت کوي او الله دا حرکت نه ودرې. که دا حرکت الله په ځای ودره او دا نسی دسی کېده ته به څه شی بیا په لاس روانې چې دا حرکت الله ودره. دا هر جوړی حرکت کوي ته دې په مونږ باندې صدقه لازم ده. د الله شکر لازم دی. دا دې دپاره نه دي چې دا جوړونه راله او موبایل پې استعمالوه او په موبایل باندې جوړونه ستړي کوه د وجود او د ګوتو او د سترګو. دا ښایسته نعمت رالو ټوله ورځې په ډرامو په فلمونو باندې استعمالو. دا سترګې دې دپاره دي. دا سترګې د الله د کلام دپاره دي. دا سترګې د الله د یرې نه د دې نه اوښکه وبیوه. کمې سترګې نه چې د الله د یرې د وجې نه اوښکه وبیدله په هغې سترګه د جهنم اور حرام دی. کمه سترګه چې د الله په لار کې چوکیداري وکړي په دې د جهنم اور حرام دی. دا سترګې ویښې پاتې کوو د الله په لار کې پې چرته چوکیداري کوو چرته د شپې پې جړا کوو نو دا د الله راکړي نعمتونه دي. بیا به یې رانه الله والي بیا به ستومانه یو نو د دې شکر ادا کوو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کو چرې شمېرئ تاسو نعمتونه د الله نو لا تحصوها نشئ راوستلی تاسو دې لره په شمار کې. ان الله لغفور الرحیم. بېشک الله بخونکی مهربانه دی. مطلب دا چې خامخا به د دې بندیانو نه ناشکري کېږي دې حق نشي ادا کولی. نو الله وایي تاسو حق ادا کوئ او که بیا هم کمې کېږي نو ان الله لغفور الرحیم. الله تبارک و تعالی بخونکی دی او مهربان دی. والله یعلم ما تسرون وما تعلنون. او الله تبارک و تعالی ښه پیژني هغه څه چې پټوئ تاسو هغه څه چې پټوئ تاسو. مراد ترنه عقیده ده د زړه خبرې دي د زړه ارادې دي دا تاسو پټوئ د دې الله ته علم دی. وما تعلنون او هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ مراد تینا اعمال دی. په لاسو خپو په سترګو چې کم کارونه کوئ نو دا ښکاره دي او په زړه کې چې کمې پټې منصوبې او کم پټ ارادې او غلط خیالات د خلقو باره کې ساتئ د هغې هم الله ته علم دی. فرمایي وَإِن تَعُدُّوا کچری شمارئ تاسو نعمت الله نعمتونه د الله لا تحصوها تاسو نشئ شمیرلی هغې لره. ان الله لغفور الرحیم. بېشک الله خامخا بخونکی دی رحیم مهربان دی. والله یعلم الله ښه پیژني ما هغه څه تسرونه چې پټوئ تاسو وما او هغه څه تعلنون چې ښکاره کوئ تاسو.